مبارکباد در کوم ډیر ډیر مو مبارک شه. د دې فتنو په دور کې چې هر طرف ته مسلمان د غفلت په خوب او د په نظر راځي، پته نه لګي چې دې برا بیدار شي او کنا، د مرګ او د ژوندۍ پته نه لګي. ملک الموت زمنګ او استاسو ساګانې شماري لګیا دی، او چې کله د رب العالمین د طرفنا حکم وشو، ټیم برابر شو، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. بس خبر ختم. نو داسې دور چې د غفلت دی، هر یو ګناه په ترقۍ روانه ده، او هر یو انسان لګیا دی خپل الله خفه کوي، د خپل پیغمبر محمد رسول الله مخالفت کوي لګیا دی. کاغه واده دی، کاغه بازار دی، کاغه مشر دی، کشر دی، زنانه دی، نوجوان دی، د بے حیايي انتها ته رسیدلی دی. نو که داسې د غفلت په ماحول کې منګ او تاسو ته د الله د خبرې د اورېدو توفیق ملاو شي، نو په دې باندې خوشحاله شه. د داسې علماء کرامو په مجلس کې وګوره حضرت مفتی صاحب څومره معلوماتي خبرې، خو موږ سره خو قدر نشته که نه، موږ ته خو پته نه لګي. موږ ته پته نه لګي چې جواهرات څه ته وایي، موږ ته پته نه لګي چې زموږ په ګاونډ کې دا مولانا صاحب دی، د دې مولانا صاحب په ما باندې څه حقوق شته او که نه، دا مدرسه ده، د دې مدرسې کردار څه دی. بیا به ارمان را پسې وکې، بیا به جهان را پسې ګورې نه به یمه. بنګ سره اوس ناست دي، نو موږ سره قدر نشته. په 15,000 20,000 تنخوا باندې ناست دی، نو موږ سره قدر نشته. دا د محمد رسول الله د هغه علم وارث دی، د هغه قرآن وارث دی، د هغه دین او اسلام وارث دی، کم دین او اسلام چې رب کائنات منګ او تاسو ته په تحفه کې را کړی دی. ما پسې ورک به منزلونه ګورې، په کومو لارو کې چې ناست به ومه، د هغې لارو به سرونه ګورې. کله د مرګ نه چې خبر شي زما، بیا په قبرونو به نومونه ګورې. ورشي به جنازه وګورئ، ټول خلک یو بل ته لګیایي، هلکه ډېر ښه سړی و، ډېر زبردست انسان و. وروستو بیا موږ تعریفونه کوو چې د هغه د جنازې کټ اوچت شي. وروستو بیا موږ د جنازې په کټ پسې منډې وهو چې د جنازې دې کټ له اوږه ورکوي، یو څو قدمه ورپسې واخلې نو ثواب دی پکې. قبر ته چې مړی کوز کې نو ثواب دی پکې، قبر چې وکنې نو ثواب دی پکې. کفن دفن کی شریک شي، مړی ته غسل ورکې نو ثواب دی پکې. او منم ثواب پکې دی، خو تا ته د ګاونډي حقوق نه دي بیان شوي، تا ته د ژوندو انسانانو حقوق نه دي بیان شوي. خیر الناس من ينفع الناس، تا ته د بل د اوښکو د وچولو احساس نه دی بیان شوی، تا ته د مظلوم مرسته کول نه دی بیان شوی، تا ته د ابوبکر صدیق صداقت نه دی بیان شوی. وګوره څومره د دروغو بازار دی. تا ته د حضرت عمر عدالت نه دی بیان شوی، څومره د ظلم بازار دی. د ظالم مرګري ډیر دي، مظلوم پورې خلک خان دي.
تا ته د حضرت عثمان سخاوت او حیا نه د بیان شوی ستاسو زنانو ته د بیبي فاطمه د حیا او د عفت او د پاک دامنۍ هغه صادر د هغې تعارف نه دی شوی تا ته قرآن نه دی بیان شوی یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین تا ته نه دی بیان شوی ولا یبدین زینتهن تا ته نه دی بیان شوی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن تا ته نه دی بیان شوی چې تاسو د خپلو نظرونو حفاظت کوئ اے زنانو تاسو حفاظت کوئ اے سړو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے تاسو د نظرونو حفاظت کوئ وګوره څومره د بد نظرۍ بازار دی بنګ خو بچو ستړي شو ټول عمر هم په دې خیال واورېده چې بس تقریر دی او بیان دی تا ته نه دی بیان شوي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون قرآن چې زنکدن بیانوي څومره شدت دی پکې کلا اذا بلغت التراقي لکه د قرآن په مزاج خو ځان پوی که که نه په دنیا د ځان پویه که د دنیا په لغو لعب په ذلیاتو د ځان پویه که په زمیندارو روزګارو پراپرټۍ د ځان پویه که پیسې څنګه ګټل کیږي ځان دی پویه که زما جامه پیزار به څنګه یې ځان دی پویه که او هغه قرآن چې ستا په زنکدن کې ملګری دی قبر کې دی ملګری دی میزان پولیسرات کې دی ملګری دومره وفادار دی په هغه قرآن باندې نن ګردونه پراته دي څومره بې وفا یو منګه څومره د افسوس خبره ده زړه کې درد پیدا شي دا تقریر نه دی دا بیان نه دی تقریر خو ډېر کمزوری لفظ دی بیان خو ډېر کمزوری لفظ دی دا خو هغه دردونه دي هغه دردونه دي کم دردونه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته پریښي دي افسوس چې نن امت سره ټیم نشته دی چې د هغه پیغمبر د دردونو مطالعه کړې وې د احد او د تبوک سختۍ یې کتلی وې د میدان کربلا تکلیفونه محسوس کړې وې لږ ټیم درته میلاو شي په خپل هم د خپلو صحابو زندګي وګورئ او د خپلو بچو ته هم د خپلو صحابو زندګي بیان کړئ سچل را باندې شوی دی پته نه لګي زړونه هم سخت شوي دي خبره را باندې اثر نه کوي تیږه د الله نه یریږي که نه وان منها لما یهبط من خشیة الله الله وایي دا ولې رارغړي من خشیة الله دا ما نه یریږي کله چې د قرآن مزاج مطالعه شو که نه پته به ولګي واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا دا د اهل ایمان معیار بیانېږي چې کله د دوی په مخ کې قرآن بیانېږي زادتهم ایمانا ایمان یې تازه کېږي ټوله شپه د فیسبوک په بدنظرۍ کې تېره شي دی نه تنګېږي ډرامو فلمونو کتلو کې تېره شوه دی نه تنګېږي ټیک ټاک او بې حیایۍ او بدنظرۍ دا غفلت به زموږ زندګۍ بربادي کړي دا د غفلت سیلاب چې موږ په مخه کړي یو که نه دا سیلاب به موږ نږدې ده چې د جهنم کندو ته به وغورځئ واپس شئ دا علما ستاسو خیرخوا دي که نه
نخه په وکي باقاعده کم بچي د مدرسې په ماحول کې او کم بچي د مدرسې د ماحول نه بهر دی او موږ ورله غټ موبایل په لاس کې ورکړی دی اپ ډرامو فلمونو کې او بدنظرۍ کتلو کې مبتلا دی نخه په وکي مدرسې والا بچي بس تاسو تابعداري انشاءالله زه خو چې دې ګردونه وا ماحول ته ګورم داسې محسوسوم موږ نه زموږ الله ناراضه دی موږ خپل الله خفه کړی وګوره د مسلمان لور ده کولاو مخ سرتور سر په بازار کې د پردي دکاندار مخې ته ناسته ده دا تهذیب تاسو ته چا ښودلی دی دې ټیک ټاکو ته دا حیادار خور و لور چا وخېجوله ستا خو د کفن کپڑے سیوا دی کنا تب صفا مروا کے منڈے نہ وہے نن چې ستا تصویر د صابن په پیکٹ خرسیږي زه خفه کېږم نن که ستا د سر نه د بیبي فاطمې د حیا برقه او صادر کوز شوی دی زه خفه کېږم ای ته چې قبر ته کوزېږې قبر ته کوزېږې خلق گیر چاپیره صادرې تاو کی کنا چې ستا په مړ وجود باندې د چا نظرونه لګي رب العالمین په قبر کې دننه په کفن کې ستا سر سرتور نه مني ورشه د بیبي فاطمې د حیات تاریخ مطالعه کا هغه دردونه مطالعه کا څه چل در باندې شوی دی ورسوي دغه غافل نوجوانانو ته زما دا دردونه چې د ټیک ټاکو په شکل کې د فیسبوک د سوشل میډیا د بے حیايي او د لږ غوندې شهرت په چکر کې د عالم اسلام د دین او اسلام او د قرآن مخالفت کوي لګیا دي د اسلام مخالفت کوي لګیا دي د محمد مصطفی د هغه تعلیماتو مخالفت کوي لګیا دي دوی ته زما دا دردونه ورسوي چې ستاسو په وجه ستاسو د بے حیايي په وجه ستاسو د دې ناچ ګانو په وجه ستاسو د دې ټیک ټاکو ډرامو فلمونو او فحاشۍ په وجه باندې نن زموږ مدرسې ته نقصان دی او نن زموږ دین ته زموږ جماعت ته زموږ اسلام ته نقصان دی ظالمانو تاسو خو زموږ د هغه حیادار زنانه د سر نه صادر کوز کا کم صادر چې موږ ډېر په تکلیفونو کې ډېر په سختو کې کم حیا چې موږ په ډېرو قربانو کې دردونو تکلیفونو کې ګټلې وه تاسو هغه حیا هغه عفت او پاکدامني د خپلو لاندې کړې ده तू नहीं है इस जहां में मुंह छुपाने के लिए तू नमूना बन के आया है ज़माने के लिए तू नहीं है वक्त गफलत में गंवाने के लिए तू है दुनिया भर के सोतों को जगाने के लिए गुल सुरे सुरे कड़मदास गो नस गीला दा चाहत गीला के हाथ मेरा तबाही में उन्हीं का था जिनको अपना समझता रहा आज तक गैर तो गैर है गैर से क्या गिला मेरा गैरों की जानिब इशारा नहीं दिन मुसलमान लग याद द गुनाह प्रेजेंटेशन कई د زنا بازارونه آباد کړي زنا کوي فخر کوي لګیا دی په ټیک ټاکو ګړیږي ځان مشهورۍ فخر کوي لګیا دی یو یې په کرسۍ کې کېنولی دی او بل لګیا دی ګیره ورله خرۍ ډیزاین ورله په ګیره کې جوړی او فخر کوي لګیا دی
د حیا صادری گزار کړي د مسلمان لور دا فخر کوي لګیا ده کدا معاشره یو د وړې ماشومې عزت لوټ کوي به مړ کی فخر کوي لګیا ده نو بیا د غزا او د فلسطین د مظلومه خور فریاد زدل ته نشم کولی هغه خور خو ننم په دې انتظار ده چې زما عزت ته لاس اچول کیږي او یو محمد بن قاسم برا پیدا کیږي زما د حیا د صادر دفاع بکئی اے بل سلطان صلاح الدین برا پیدا کیږي زما د حیا د صادر دفاع بکئی ننم زپلار باندې روانم ننم د مسلمانانو د کورنا د گالو بجانو आवाज راځي ننم د مسلمان د خور او لور आवाजونه नाच गाने चगे सुरे बार पदे लारो कुसो के खलक औरी ए तप उजरा के नासे स्ताद खजुद गड़ागानो चगे आवाजुन प उजरा की प्रदि सड़ी औरी दास्ता द गैरत इंतहाना पुख्तुन रेडू पटो पाकिश्ते हो नसे दणे ओणे लाड چا ورته ویل دا ولې وای پدې کې پردي سړی خبرې کولې او زما خزو د پردي سړی आवाज واورېد چې چا به د غیرت ترجمانی کوله پښتونه ته به یادولې چا به د تقوا عفت او پاک دامنۍ ترجمانی کوله تبه یادولې چا به د عالم اسلام ترجمانی کوله ستا نامه به اغیستله نن خلق د جهالت فتوی پتا لګی وګوره بار ملکونه په نمبر یو یو ملک لګیا دی او پتا باندې پابندۍ لګی ولې وجه صدا نن موږ سره هغه کردار نشته دی آغا د حضرت علی شجاعت من سره نشته دی ابل ورځ د یهودو یو نوجوان داسې بینر لیکلی او په هغې باندې لیکلی د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخیری چانس تاسو بل د علی شیر خدا غونته بهادر نشي پیدا کوله دن چې دا غسترګي سری دی کنا دومره غونته اسرائیل دې دومره او 57 اسلامی ملکونه نن دا غوی په خله باندې د خاموشي پټي لګېدلې دي سره زمنګا وجه صدا ولی موږ به ټیکسونه نه اخیستل موږ حکمرانی نه ده کړې موږ مشري نه ده کړې किताब सादा रहेगी कब तक कभी तो आगाज बाब होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा है सुकूत सहरा में बसने वालों जरा ऋतु का मिजाज समझो अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा तब दुमरा गुलाम शे तब सान शे अगस्तले मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम तद गैरत पैगंबर उम्मती है तद जिहादुल वाला पैगंबर उम्मती है पुत्री में पलास के निवाले वे उखानु पसे बे उतड़ा यौ खपबे यौ उख पसी तड़लेवा बलख पबे बल उख पसी तड़लेवा यो उख बे दासे रवान को बल बे दासे रवान को माता को रे जुअंदे बे पमंज बांधे दो टुकड़े अरसरा तवायो इस्लाम तमे बद माया दामे दागियारो न पसरू विनु कटले दे कि जमन नंबर रागे नंद आलम इस्लाम दाल शल शल कस लगिया दी
په شریک باندې د یو مسلمان خور عزت لوټ کوي او څوک تپوس کولو والا نشتا خلق په ختم نبوت باندې حمله کوي لګیا دي څوک تپوس کولو والا نشتا او چې څوک تپوس کوي نو هغه بیا په جیل کې پروتي وي قانون یې په لاس کې اغستی دی لعنت په داسې قانون باندې چې زه د محمد مصطفی د ناموس دفاع نشم کولی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین چې رب منی او پیغمبر نه منی شپ لعنت چې مې رهبر نه منی دے بد نصیب جہنم تبزی چې میں نیاز بین دوست اکبر نہ منی فرانس او هالینڈ گستاخی وکړه سلطان عبدالحمید ثانی د مسلمانانو خلیفہ دے نر مشر دے غیرتی مشر دے کله نه چې مسلمان سره جهاد او د تچاسترګې نشوي خودله ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت تاسو ته یو بیماری ولګي او هغه ته وهن وای آپ وہن میں مبتلا کیے جاؤ گے یو صحابی وی مل وہن سشے دے حب الدنیا دے دنیا مینا بدوم رشی کنا الزب مرشم بیا بتاسو دا مرگ نا یریک آو نن منگ دا مرگ نا یریک چا سلطان عبدالحمید تا ہوئل وی فرانس او هالینڈ د پیغمبر خلاف گستاخ آمیز خاکی جوڑے کڑی دی دا غوی پا سنیما حال کی بدار ریلیز کی گی خواہ ٹول خلق بے تماشی گئی اغور گئے او دمکی ورکڑوی بن کا دا خاکے اغور توی نبندو ما وی چی نبندے زو جہاد کو ما جہاد نہ دے کڑے صرف سترگی ورو خودلے تاسو تاریخ مطالعہ کئی جہاد نہ دے کڑے صرف سترگی ورو خودلے او اغوی دوم روی ریدل چاگا خاکی بند کڑے مسلمانت دا سے وے اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے سچل در باندی شوے دے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر نن یوشی نن ربیدار شی دا باہمی اختلافات ختم گئی دا نفرتنا ختم گئی دا ماما دے دسرم نہ لگی دام تردے ڈیر بیکار دے دسرم پا ڈیران جگڑا دسرم پا پولا جگڑا دسرم پا پٹی باندی جگڑا سوال در تکوما ختم گئی ستا عالم اسلام تا خطر دا ستا دا پیغمبر ختم نبوت تا خطر دا یو تور دا سرا روان دے تب بخپل کور کے محفوظ نئے ستا عزت تب دا عالم کفر لاس اچھائی تب تپوس نشے کولے ستا پا اسلام با حملی کے گی تب تپوس نشے کولے نبشے کولے ربیدار شاہ اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ماتو گو رہی بنگلہ خاندان رازی
خنداګانې ختمې شوي دي د الله په ذات مې د قسم زه د خپل علماء کرام ملګرو ته دا خبره بار بار کوم ویم وخت لږ دی کار ډیر دی ہنستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں کل خورا بیدار شیخ کنا بل غازی عالم دین پیدا کئی کل خورا بیدار شیخ کنا بل بایزید بوستامی پیدا کئی کل خورا بیدار شیخ کنا بل جنید بغدادی پیدا کئی بل شاہ انور شاہ کشمیری حسین احمد مدنی بل عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کئی دغیو قافلہ دا امن والا دغیو قافلہ دا دبل حقوق ادا کولو دا پارا دبل دا اوخ کو دا وچولو دا پارا بیا دا قرآن را واخلے دین دا تولے گردونا وسنڈے خپل ودونا خپل ازوانی وقت جان مال تل مندل پدے قرآن باندے قربان کئی دا سے وفادار دے انشاءاللہ دنیا کے زنکدن کے پولیس سرات کے مرگرے دے سوکم وفا نشی کولے جنت بور سر داخل شی دے بوئی تسوکے تخوڑیر وفاداری دے بور تمسکیشی ز قرآن عظیم الشانم تا دنیا کی ما سر مین کڑی دنن زتا سر وفا کو ما در واخلی او دین دا دوڑی وسنڈی احساس ختم شوه دے نو پروام نشتا زمون خوزڑ جاڑی زابل ورز یو بیان لروانو یو سڑی یو زنانه په موټر سایکل باندې کېنولې ده د بدن اندامونه په نظر راځي سیلۍ ته دا ویښته ټول داسې وړي دي مخ یې ښکاري او ټوله دنیا ورپسې ده او د هغې د حسن تماشې کوي چې با وکتل نو زړه کې مې درد پیدا شو په سترګو کې مې اوښکې راغلې څه وکړمه بس زړه مې ودردېږي ډوبا ته دې ملګري ویل دې ډریور مولانا صاحب ولې جاړې سترګو کې دې څه پرېوتل ستا خو په سترګو کې اوښکې دي باوی د دې پیغلې خور په حال باندې چړا راځي د الله پیغمبر د اور تنور ولیدو کنه وی جبریله دا کم خلق دی بربنډې ښځې او بربنډ سړي پکې داسې په لمبو کې ښکته بره ختل جبریل ورته په ژړا شو یا رسول الله ستا د امت بې حیا سړي او بې حیا ښځې دي باوی کم امت چې د دنیا گرمی نشی برداشت کوله د خېټې درد د سر درد نشي برداشت کوله لږه غونډې لوګه نشي برداشت کوله دا سرکشه قوم دا باغی قوم دا باغی د ګناہونو په دلدل کې ډوب امت وا هغه د جهنم اور څنګه برداشت کوي چې 3000 کاله بل شوی اور دی پیغمبر علیہ السلام د جہنم خبری کولی یو صحابی دی مجمع کے ناسو اوچت شو منڈے کړي تودی شګې په سرو شګو کې په بربند املا باندې سملاستو کنا پیغمبر علیہ السلام صحابه ته ویل ورشي دی راولای وی چې کله دی راوستو کنا د الله نبی ورته وی داسې دی ولی وکړل دی ورته په جړا شو احساس وکوي سره چې سبا کی پویدل کړه چې سبا بیګاله مرګ دی
پویدل چې کله مړ شي او په قبر د خزې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي پویدل خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي پویدل چې نن د ده نمبر دی سبا زما موږ نه پوهېږو نفرتونه به څوک پالي دشمنۍ به څوک پالي یو راولګېد په دې ثوابۍ کې څلور بچي ذبح کړل د باوې د الله بنده چې تا دا یو حلاله و هغه بل تماشې کولې په هغه به څومره تکلیف تېر شوی د صحابي منډې کړلې په سرو ریګونو کې سملاست پیغمبر علیہ السلام ورته وی داسې دی ولې وکړه وایي زه دې بدن ته دا ویل غواړم که دا ګرمي نشي برداشت کولی که دا ګرمي نشي برداشت کولی نو د آخرت ګرمي به څنګه برداشت کې تاسو چې نن کور ته لاړ شئ یو ماچس ډبې راواخلئ یو تیلی ولګوه دو څلور سیکنډ هم دي تیلي ته ته دا ګوته نشي نیولی دا خو نقلی اور دی زه مدرسه کې وم زما د خدمت نمبر و خیال مې نه و ګرم دیګی مې په دې لاس ونیو ټوله شپه خوب نه راته اوبو کې مې دا لاس داسې ډوبي خیر په دې نه چې لاس مې وسوځېده یاره را سره دا پیدا شو چې الله اغه حقیقی اور بسنګ برداشت کو الله موږ د رحمت په صادر کې راون غاړه الله ستاد رحم منتظر یو الله مسلمان غفلت کې ده الله نوجوان غفلت کې ده الله زنانه غفلت کې ده الله د موبایل په نظرۍ زمنګ ژوندون زمنګ زندګۍ برباد کړي الله دې ډرامو فلمونو ټک ټاکو دې بے حیايي زمنګ نه زمنګ بچي پردے کڑے دے ذہنی رالا غلام کو اللہ دے ساری پا منس کے زمانگ جماعتون ویران پراتے دی کہ دا جماعت پا آغا سخت و رز باندے پا ما باندے شکایت کئی ما سر پا جواب نہیں کم قرآن سر چھے ما پہ وفائی کڑے دا ٹول جون میں موبائل لور کڑے و ٹول ورستے رشوا شپتے رشوا ما دوٹ کی قرآن نہ دے ویلے کہ دا قرآن پا ما شکایت کئی القرآن حجت لک او علیک زبسکوما اے منگ چی دل تکینو منگ سر الفاظ ختم شی زڑکیم درد پیدا شی چی اللہ پا کم و الفاظو باندی زد دی خبل معاشری اصلاح کم اللہ ما تداسی الفاظ راکا با تداسی و درد را نصیب کا چی زد دی خبل علماء کرام و دردونو ترجمانی وکم اللہ دی نوجوان تدغ دردونو ورسوم چی تب مڑی استا ٹک ٹاکی بخلق گوری یو رز بستا دا عمل ناما ستا رب تا مخامخ شکن ووضع الكتاب وإذا الصحف نشرت اقرأ کتابک اگور دادی سکڑی دی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے دے وور نخبل بچی وساتے خبل زانونت وساتے دا خدا سے وور دے چی دے وور خشاک خلق دی او کارنی دی کل چی زڑ سخشی کنا دے علاج صرف و صرف یو دیخوا د خپلو صحابو د دردونو نه ډکه زندگی مطالعه کوي قرآن را واخله کله خو داسې لږ خلوت ته شه کنه لږه مراقبه وکړه سترګې پټې کا لږ محسوس که چې ملک الموت راغی او مانې روح واخیسته اعلانونه وشو او زما مړ بدن پروت دے زما جنازه دا ما نه خلکو کفن تاوک او زما د جنازې کټو چت شو خلکو په منډه منډه روان کړی یم
الته یو کند کنستی د او هغې کندې ته قبر وی د خاورو بالښ او لوی لوی تیږې را باندې کېښودلې وګوره د خاورو څلی را باندې ودراو خلک رانه راغلل او زه یوازې پاتې شم کله دا سوچ وکړه چې زه یوازې پاتې شم زه به څه کومه دا سوچ وکړه الموت یأتی بغتتن مرګ اچانک فیصله ده او دا سوچ وکړه والقبر صندوق العمل او قبر د عمل یو صندوق دی اوس دا صندوقان بند دي نو چاته پته نه لګي چې څه چل دی پکې پیدا په دې دنیا دی هر بشر جدا جدا منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا تاسو د ناس خلک نوجوانان ماشاءالله په نظر راځي مشران په نظر راځي چاته پته ده چې مال به مرګ کله راځي چې د خپل ځان نه خبر عجیبه رحمانه زړه دی د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او تلا خان دی پرون ناغزه کې واده و داسې په دې ډولکو باجو رایخي و یقین وکړه کتاب ته نشي کتلی نشه دی بالکل که ته پسې ورشې ورته وایې چې مه کوه نو تا ته وایي څه بزرګ دی راته د ځان نه جوړ کړی دی که د مرګ خبرې ورته کې مړه وي د خوشحالۍ خبرې راته وکړه با ورته وي د الله په ذات مې د قسمي زه خو د خدای تعالی په قیر امزاد نه مې بزرګ نه دی جوړ کړی خو الله خفه کېږي دا ځمکه الله ته سوال کوي په کومه ځمکه چې اعلانیه ګناه کېږي الله ماله لږ غوندې طاقت راکړه چې دوی ځان ته راکاږم د دوی د دې بې حیایۍ نه ماته ډېر تکلیف دی هغه سختۍ هغه قربانۍ دومره بې وفایي خوند نه کوي بس سره ټیم ختم دی خپله خبره ختمول غواړم صرف دومره ویم که نه واپس شئ صبح کا بولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے واپس شي بیا هغه ماحول را جوړ کړي که نه چې میلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کوله وګوره ګاونډي موږ نه تنګ دی دومره تنګ شو چې د بل ګاونډي د غم هغه کډه اوچته کړه د یو چیلي سر به په کورونو ګرځو که نه د جهاد په میدان کې به بل ملګري له اوبه ورکولې که نه تږې مړه شو دومره په نفرتونو بغضونو کې مه مړ کېږه چې خلک پټ پټ خاندي چې جومات کې ته خلک تنګو دا مولوي صاحب ته تنګو کلي کې ته خلک تنګو کور کې ته خلک تنګو مړه شکر دی چې مړ شو لارې تنګه کړې وه اوس به دې زامنو ته سوال وکړو دا لار خو به لږه کولاو کي که نه انسان مړ کېږي د کردار نه مړ کېږي سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی اسې په تن باندې به څه کوي چې چینار شي سړی او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دی نه ښه ده چې مردار شي سړی الله درله ښکلي علما درکړي دي ډېر درد لري ډېر فکر لري ما ته نن هم دې قاري صاحب په خپله مدرسه کې یو خبره وکړه وایي موږ ورسره خواري وکړو موږ ورته قرآن بیان کړو موږ ورته قرآن یاد کړو سبق او سبقي منزل تلفظ سمندر لوټه کې بندول دا آسان کار دی د خو د چینده خو تول دی تاسو دریو بچو ته په کور کې جاړئ نو د سره مې نن شمارل 450 دي که 500 طالبان دي ورسره او دوی نه خو شیطان پټ شوی دی پوزې ورله پاکۍ غریبانان ناست بګوایو موږ له راکئ چې د وخت جنید بغدادي مې ته جوړ نه که ای مورې که ستا د قدمونو لاندې د ځان له جنت ونه لټولو
ما ورته د ختم نبوت دفاع ونه ښودله، ما ورته اجره جماعت ادب احترام ونه ښودلو، ما ورته قرآن ونه ښودلو. که منګه درله په دې مسله ونه درو، دا د عزت پګړۍ مې ورته په سر نه کړه. بیا وایا مولانا صاحب ستا ما سره وفا نشته دی، زه خو ستا خیر خوایم. بیا مې د مینې انتها وګوره، ځان که خفه زما جړه وګوره، زما په شانتې به دې څوک یادوي. نن په تالاش او دا دنیا وګوره، نن ستا په جومات کې دا فقیر ناست دی نو تا سره قدر نشته دی. او چې کله دی ستا د دې جومات نه لاړ ښه نه، بیا به ورپسې ګوتې مروړې ښه، دی به بیا نه وي. موږ کتلی دي امام احمد ابن حنبل وفات شو، جنازه یې د بغداد په ښار باندې تېرېدله ښه نه. تاسو ته پته ده تاریخ ولټوئ، 20,000 یهودیانو چې د جنازې هجوم وکتو که نه نو کلمې وویل او مسلمانان شو. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم سے اٹھے، وہ نوائے دل بری ہو یا ادائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. راولو بدوی سره بکینو کنه انشاءاللہ، ستاسو انشاءاللہ خو مو ونوري بل لار نشته دی د نجات. الله درته بچی درکړي دي که نه، بس د دې نعمت قدر وکړئ چې د چا نشته هغوی نه تپوس وکړئ. راشي مولانا صاحب بله ورځ یو مشر راغی، ما ته وایي 20 کاله مې د واده وشو، زما بچي نشته، ښځه مې په مصله باندې ناستی جاړي غریبه، روجې نسی بالکل ختمه شوه. 20 کاله یې وجړل چې الله موږ ته اولاد راکړه. زما زړه کې درد پیدا شو، مې موږ لې راکړي دي، موږ سره یې څه قدر دی، موږ موبایلونو ته حواله کړی دی، ټوله شپه په موبایل بد نظرۍ کې مصروفه دی، ساری منځ پاتې، سبا له سار دی راشي مولانا صاحب رزق مې تنګ دی، لاس مې تنګ دی، روزګار مې ټپ ولاړ دی، بچی مې خفه دی، پریشانه، جنگ جګړې دی کور کې، بالکل خودکشۍ ته جوړ شوی یم. ما ورته وی د سارې منځ ته اوچتېږي او که نه، وایي یاد مې نه شي چې د سارې منځ ته اوچت شوی یم. د خو ستا د بېلمازۍ نحوست دی که نه، زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې در سره وکړم، ډېر دردونه مې په دې زړه کې دفن کړي دي چې ټول در سره بیان کړم، خو وخت را سره وفا نه کوي. په دې خبرو اکتفا کوم، یو وعده را سره وکړئ، لاسونه اوچت کړئ، خپلو بچو نه به علما جوړو که نه انشاءالله، دغه خور او لور ته به د عزت صادر په سر وکنه انشاءالله. په دې مدرسه کې به دوی ته د بیبي فاطمې د خولا سودا خدیجة الکبرا هغه حیا عفت او پاک دامني بیانو کنه انشاءالله. دا بچې به دې علماو له ورکو کنه انشاءالله، دې بچي ته به په سر باندې دا د عزت